अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं अब زنا دومره لویه ګناه ده. امام زهبي رحمت الله علیه په کتاب الکبائر کې لیکلي دي څوک چې د واده شوی ښځې سره زنا وکړي د دې امت نیم عذاب به په دې ښځې او په دې سړي باندې وي. یعنې د ټول امت پوره عذاب به راجمع کړی شي، نیم عذاب به په دې ښځې او په دې سړي باندې وي. کله چې د قیامت ورځ شي که میړه په دې خپله ښځه باندې خبر نه وي نو الله جل شانه به دې میړه ته بیا اجر ورکړي، او که پوهیږي ځان یې چپ ساتلی و خوله یې بنده کړې وه نو الله جل شانه به بیا په دې سړي باندې په دې میړه باندې به ورته د جنت بوی حرام کړي. ځکه الله جل شانه د جنت په دروازه باندې لیکلي دي اے د جنت دروازې ته په دوس باندې حرام ای، او دوس هغه څوک دی چې ښه ورته پته ای چې ښځه یې غلط کار کوي، فحش کار کوي، او دا غلی ناست وي ځان یې چوپ نیولی وي، غیرت نه کوي په خپله ښځه باندې، په دغسې سړي باندې به بیا د جنت بوی حرام وي. عاجزانو وروڼو، څوک چې په پردۍ ښځه باندې د شهوت د وجې نه لاس کیږدي د قیامت په ورځ باندې به یې لاسونه غاړې ته تړل شوي، او که څوک یې ښکل کړي شونډې به یې په اور باندې وداغل شي، او که زنا ورسره وکړي نو هر اندام به ګواهي کوي. الله جل شانه به زناکارو ته په غضب باندې وګوري، د مخ غوښې به یې توی شي، زناکار به منکر شي یا الله ما څه نه دي کړي، نو ژبه به یې ګواهي ورکوي چې یا الله دې بنده په ما باندې غلطې خبرې کړي دي، او دغه شانتې لاسونه به یې ګواهي ورکوي یا الله دې بنده په ما باندې حرام اخیستل او حرام نیول کړي دي، سترګې به ګواهي ورکوي یا الله ما حرامو ته وکتل، او دغه شانتې پښې به ګواهي ورکوي یا الله زه حرامو طرف ته بوتلمه، شرمګاه به ګواهي ورکوي یا الله په ما باندې زنا وکړله. الله جل شانه فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. په دغه ورځ باندې مونږ به په خولو باندې مهرونه ولګو، هر اندام هر عضو هر یو ځای به په خپله باندې ګواهي ورکوي چې ما فلان کې فلان کې کار کړی دی. یوه ملایکه به ووایي یا الله ما واورېدل، بله ملایکه به ووایي یا الله ما ولیکل، او الله جل شانه به ووایي ما هر څه ولیدل، پرده مې ستاسو وکړه، ستاسو دواړو باندې ما په دنیا کې پرده واچوله. بیا به الله جل شانه فرشتو ته ووایي اے ملایکو وینیسئ او زما عذاب ورباندې وسکئ، زما قهر په هغو خلکو باندې ډېر زیات دی څوک چې زما نه حیا نه کوي. الله یا الله د ځمکې په سر باندې او د ځمکې نه لاندې او د قیامت په ورځ باندې زمونږ پرده وکړه. عزیزانو قدرمندو مسلمانانو وروڼو، زنا دومره لوی جرم دی چې الله جل شانه به تاسو ته په هغه سخته ورځ باندې بیا به غوسئ، بیا به په قهري د ډېر قهر د لاسه او بیا د زناکار د مخ نه غونډې غوښې توی شي. قدرمندو مسلمانانو وروڼو، هېڅکله زنا طرف ته مه نږدې کېږئ. الله جل شانه په قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولا تقربوا الزنا، زنا کول خو لرې خبره ده، زنا طرف ته مه نږدې کېږئ. دومره لویه ګناه ده چې د الله او د الله د رسول سره د هغې سره بایکاټ کول دي، د هغې نه اعراض کول دي، د الله او د الله د رسول او د قرآن نه مخ اړول دي. قدرمندو مسلمانانو وروڼو، دومره عجیب او خسته وخت دی، خسته مهلت دی، د توبې مهلت دی. که چا څومره ګناهونه کړي یو الله ته په سجده شه، یو اوښکه ورته توی که یا الله تیر شوي ګناهونه مې وبخه، الله جل شانه غفور رحیم دی، ټول ګناهونه به دې معاف کړي. آینده دپاره په زړه کې قصد وکړه، اراده وکړه چې یا الله
بیا د پاره بزو زنا نه کوم، بیا د پاره بز ستا نافرمانی نه کوم، ستا د رسول نافرمانی به نه کوم. الله جل شانه به تا معاف کی. قدرمند مسلمانانو ورونو، دا د توبې وخت دی. والله العظیم که چرته تاسو اوس توبه ونه باستله، کېدای شي تاسو په دې عمل کې خپل خالق حقیقي ته روح وسپارئ. کېدای شي سترګې پټې کې د خوب د پاره بیا د سترګې کولاوي نشي. بیا چې د قیامت په سخته ورځ باندې الله جل شانه ته سترګې کولاوي، خالق حقیقي ته سترګې کولاوي، بیا به هلته څه جواب ورکړي؟ هلته بیا تا باندې هر اندام ګواهي ورکوي. بیا به هلته ته رب ته څه جواب ورکړي؟ ته به هلته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د امتی په شمار کې څنګه راځي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام با په حوض کوثر سره ولاړی، خلکو ته به اوبه ورکوي، خپل امتیانو ته به اوبه ورکوي. چې کله ته ورنږدې شي تا ته څنګه اوبه درکوي، په منځ کې به هم فرشتې حایل شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه به وایي امتی امتی، زما امتی دی رانږدې کوي ما ته چې زه اوبه ورکم. فرشتې به ورته وایي چې یا رسول الله نه نه، هېڅکله اوبه ورته مه ورکوه، ته خو خبر نه یې د کم کم کارونه کړي دي. ستا نه اعراض کړی و، د الله د کتاب نه اعراض کړی و، ستا نافرماني کړې وه. بیا به هلته ته په خسران او په تاوان کوي. عزیزانو قدرمن